أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. نمونگا خبر کولا بسم الله الرحمن الرحیم کی چې دا با په بسم الله کې داړم بنای به دا په دو معنی باندې راځي. په معنا د استعانت معنا امداد غوښتل، او په معنا د مصاحبت معنا مرګرتیا. نو کلم بنای معنی والو نو بیا حاصل داشه چې اعانت غواړم په نام د الله چې رحمان او رحیم دی، امداد غواړم په نام د الله چې رحمان او رحیم دی. نو هر یو کار چې سړی کوي نو خدای نه امداد غواړي، صحیح. او که په معنا د مصاحبت شي نو بیا به معنی چې سره د نوم د الله چې رحمان او رحیم دی، الله نوم سره. او دویمه خبره چې د دې بے تعلق د یو هډن لفظ سره دی، مخفی او پوشیده لفظ سره، چې ابتدئ بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدئ معنا شروع کوم په نام د الله چې رحمان او رحیم دی. بیا موږ دا ذکر وکړو چې دا لفظ اسم چې نوم ته وایي دا ولې په دامیاس کې راوړو؟ دا څه ونه وی چې بالله الرحمن الرحیم، بسم الله وی بالله ونه وی. ځکه لفظ بالله په عربي لغت کې د قسم د پاره راځي. عرب چې وایي بالله دا غي معنا ده په خدای باندې قسم وي. نو که دا څه ویلې وی چې بالله الرحمن الرحیم بیا خو معنا دا و چې قسم مې په نام د الله تعالی باندې چې رحمان او رحیم دی. حالانکه دا مقام د قسم خو نه دی، دا مقام د قسم نه دی. نو ردی وجه د قسم د معنا نه ځان بچکول د پاره الله تعالی مونږ تعلیم راکړي چې بسم الله وایي. یوا دویمه ده چې قران کریم کې پیغمبر ته ډومبنه حکم راغلو نو هغه په دې لفظ اسم راغلو، اقرا بسم ربک. قل ولا دا ورته نه چې اقرا بربک، اقرا بسم ربک په نام د رب ستا. نو چې هغه ته حکم وکړي چې په نام د رب ستا، نو بس تعلیم مرتدا ورکړي چې بسم الله بوای. او درې مداویلو چې دغه نامې د الله سره شروع کول بسم الله دا د ټولو انبیاء طریقه وا. او دې لپاره مونږ لاړو سورہ نمل ته چې سليمان علیه السلام خط لیکه ملکه سبا ته. هلته قران کریم ذکر کې قالت یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم. هغه خپل کابینه ته وې کابینټ ته چې ماته یو ډیر معزز خط را رسیدلی دی، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. دا د سلیمان طرف نه دی او دې لیکل شوی دی په بسم الله الرحمن الرحیم باندې. نو صفته ولګیدا چې دغه طریقه د ټولو انبیاء وا. نو په انبیاء کې دا طریقه چې کم طریقې سره را روانه و هغه طریقه الله پیغمبر ته وښوده. دویمه خبره مونږ کوله لفظ الله کې چې دا الله تعالی صفاتونو مونږ بلا ډېر دي، صفاتونو مونږ بلا ډېر دي. دا یو کم سلخ او حدیث کې راغلي چې آیات کول نو دې جنت ته ځي، چې آیات دې جنت ته ځي. اذروایز الله تعالی بلا ډېر نمونه په دغه یو کم سلو کې ذکر نه دي. لکه یو لفظ رب مونږ چې رب نو رب نه څوک مرادي الله، خو هغه یو کم سل نمونه چې کوم په دې چارټونو باندې لیکلي یا حدیث کې راغلي دي یا خلک یادای هغه کې لفظ رب نشته، حالانکه رب د خدای نوم دی. نو پته ولګیدا چې د دین نمونه زیات دي. امام سیوطی رحمت الله علیه تقریبا 1000 نمونه صفتی د الله تعالی ذکر کړی دي، 1000 نمونه. او هر چې دا لفظ الله دی دا د خدای صفتی نوم نه دی، دا د الله تعالی ذاتی نوم دی. پیسې دی
ذاتی نوم دی. لکه اوس حیات مولا شوی دی نو حیات د ذاتی نوم دی. حیات د ذاتی نوم اکه مونږ ورته چې ننګرهار موري سه نو دا د صفتی نوم دی. تاسو شه ځکه د ننګرهار کو بلا ډېر مولیان کې دي شي کنه شي کې دي نو دا د ذاتی نوم خو نه دی پیژن دي شي نه دا صفتی نوم دی. خبره زين کړه نو لفظ الله دا د الله تعالی ذاتی نوم دی. او د دې وجه په کلمه د توحید کې دا لفظ الله راغی لا اله الا الله. دا څونه چې لا اله الا الرؤوف لا اله الا الرحیم. حالانکه رؤوف او رحیم د چا نوم دي؟ دا الله تعالی. خو هغه سره عقیده توحید نه برابرې ده ځکه چې د رؤوف دا صفت په یو بل مخلوق کې کې دي شي یا لګو یا ډېر. د رحیم دا صفت په یو بل مخلوق کې دي شي یا لګ او یا ډېر. رسول پاک صفاتونه الله تعالی ذکر کړی دي حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم چې دا پیغمبر په مؤمنانو باندې ډېر رؤوف او ډېر رحیم دی. نو بیا کوم دا ویل چې نشته معبود مگر رحیم صحیح شو نو کې دې شي پیغمبر ته مراد ده دا هم یو صفت راغلی اس رحیم. نشته معبود د عبادت لایق مگر رؤوف نو د پیغمبر صفاتم قران کې راغلی رؤوف. خبره ده کړه خو چې کله مونږ دا وې چې نشته معبود او مستحق د عبادت مگر الله نو الله بس یو ذات دی. الله بس یو ذات دی او دا هغه ذاتی نوم دی. دا هغه نو د لفظ الله ته وې اسم ذات صحیح ورته دا دغه تولی کې دي ته وې اسم ذات. اسم ذات معنی proper noun of someone. لکه عبدالغنی دا proper noun دی. بیا دا لفظ اللہ مونگا تعریف کو چې هو الذات یا علم للذات. علم معنی proper noun proper name دی علم للذات. او اللہ تعالی خالی او تصور نه دی امیجینیشن نه دی انټیټی دا. امیجینیشن نه دی څه دی انټیټی دا یو ذات دی. علم للذات نمبر لفظ علم دا proper noun دی. نمبر 2 للذات چې خدای انټیټی دا څه شي اسی او تخیل نه دی انټیټی دا. نمبر 3 الواجب الوجود. الواجب الوجود هغه ذات چې واجب الوجود دی. نو واجب الوجود ته په قوسینو کې او بریکټ کې ولیکي چې واجب الوجود هغه ذات ته وایي چې دې موجود وي د خپل ځان د وجې. دې موجود وي مونږ هم موجود یو خو د ځان د وجې که د خدای د وجې. خدای پیدا کړی خدای چا پیدا کړی نه هغه د ځان د وجې موجود دی. دغه څو خالق نشته. نو د واجب الوجود یو فیکٹر دا دی چې دې موجود وي د ځان د وجې. نمبر 2 چې دې د همیشه نه وي او د همیشه د پاره به وي. واجب الوجود هغه ذات ته وایي چې دې د همیشه نه دی او د همیشه د پاره وي. since ever forever. او نمبر 3 چې واجب الوجود هغه ذات دی چې دې چاته محتاج نه نور ټول دته محتاج وي. دې چاته محتاج نه او نور ټول نو ټول دنیا ته محتاج ده. ونه دته محتاج ده بوټه دته محتاج ده هوا دته محتاج ده اوبه دته محتاج دي دریاب دته محتاج ده انسان دته محتاج ده پرنده دته محتاج ده درنده ورته محتاج ده حشرات ورته محتاج دي زمکه ورته محتاج ده اسمان ورته محتاج ده هیونلی باډیز او اجرام فلکیه ټول ورته سړي ټول ورته محتاج دي. نمونږ وایو چې دا علم اسم ذات دی. نمبر 2 للذات انټیټی ده. نمبر 3 الواجب الوجود دا څه انټیټی ده چې واجب الوجود دی. څلورم المستجمع لجميع صفات الكمال د کمال ټول صفاتونه په دې ذات کې موجود دي. د کمال ټول صفاتونه په دې ذات کې موجود دي. او نمبر 5 المنزه عن النقص والزوال چې په دې ذات کې نس ډیفیکټ ده. نو په هر شي کې څه ډیفیکټ وي څه کمالات خو څور سره یعنی دنیا کې دا شي خو نه دي تاسو کمال نه پکې
هر یو شی چې څه کمال وي ورسره لس ډیفیکټس دي. د الله ذات کې ډیفیکټس نشته، منزه دی، پاک دی نقص نه او زوال د خاتمه نه. هر یو شی چې دنیا کې وجود لري فنا ولا شته کنه، هر یو شی فنا کیږي، خو د خدای ذات دا نه فنا کیږي. او لفظ رحمان، رحمان او رحیم دواړه اسماء صفاتیه د رحم نه مشتق دي. اصل ماده او مبدا د رحم. اوس رحمان هغه رحم کوونکی ذات ته وایي چې داغه رحمت عام او شامل وي. داغه رحمت صحیح عام وي او شامل وي. نو د خدای رحمت عام دی او شامل دی. دوستان هم پیدا کړی دي او دشمنان. محمد رسول الله دوست دې پیدا کړو، خو ابو جهل چا پیدا کړو؟ هم الله پیدا کړو. ډوډۍ ورکوله محمد رسول الله لم چې دوست صلی الله علیه وسلم، خو ابو جهل ډوډۍ چا ورکوله؟ دغه الله ورکوله. دا رحمت ته چې عام دی او شامل دی ټول خلکو ته. صحیح شو. ابو جهل چې منوړای خوري ته واچوله، ها نو هغه مرای کې تیرې دا او خېټه دې اطلاع دا خدای مهرباني ده. صحیح. دا پیغمبر مرای کې ډوډۍ تیرې دا خېټه اطلاع څنګه؟ نو رحمت عام دی او شامل دی دوست او دشمن ټولو ته. او رحیم چې رحمت خاص دی او کامل دی. رحمت خاص دی او کامل دی. نو خاص او کامل رحم د الله تعالی دا صرف په مؤمنانو باندې دی. ځکه خاص رحم د الله تعالی سره ایمان، خاص رحم د الله تعالی سره ایمان، او کامل رحم د الله تعالی سره ایمان. نو دا چاله ورکړه دي مؤمنانو ته. دیو جی حضرت علی به دعا کوله یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخره، او د دنیا رحمان او د آخرت رحیمان. نو دنیا کې الله تعالی ارچاله خیر ورکړه کنه ورکړه، ډوډۍ ورکړي، کور ورکړه، دا وادي ورکړه، د موټر ورکړه، د زمونږ نخښي موټر دی ورسره دي خدای دشمنان کنه دي. ها د دنیا حرامیان دي، زمونږ نخښي موټر دی ورسره، بلاړې پیسې دي ورسره کنه دي. دا څه ځکه چې د خدای رحمت په دنیا کې عام او شامل دی. دنیا کې عام او شامل، خو په آخرت کې ویا رحیم الاخره او د آخرت رحیمه. ځکه هلته د خدای رحمت خاص دی او کامل دی. هغه چا باندې؟ مسلمانانو باندې. خاص او کامل رحم به چا باندې؟ مسلمانانو باندې. هر چې دشمنان دی هغه به سزا کوي. نو دا بسم الله الرحمن الرحیم دا تحقیق ورته یاد. صحیح شو. حیاتنا ته چرته بیا د افغانانو چرته اجتماعي نو تو ورته نن ز تاسو صرف د بسم الله بیان کوم. څنګه د یو بسم الله سره د سړي ایمان جوړیږي. نو سورۃ الفاتحه دا لومبنه سورۃ د قرآن چې په حیثیت د سورۃ نازل شوی. او ابن عباس سے وایي دا واحد سورۃ چې دوه واره نازل شوی مستقلا د اهتمام لپاره. څه لپاره؟ کوم خبره چې سړی ډېر اهتمام سره کوي نو دوه ځله ډیکلیریشن وکړي. سوور نو کی هفته بعد بیا وکړي چې دا فرمان ډېر اهم دی. که چاته کاپی نه ملاو شي چې ورته ملاو شي. او دواړه کړه چې دا نازلې ده نو جبرئیل امین سره 90000 فرشتي راغلي وي تایید کی. سوره فرشتي 90000. بیا د صورت نمونه د هر یو صورت عموما یو نوم وي سوي او دا نوم صورت سره نازل شوی د پیغمبر خلقو ته خودلې دا ولیکي. څوک د خپل ځان نوم نشي کې خپل صورت د قرآن صورت سره خپل ځان نوم بس هغه نوم به چې کوم پیغمبر خودلې. د بعضې صورتونو د یو نه زیات نمونه دي چې هغه د صورت اهمیت ته اشاره کوي. څه ته کوي؟ اهمیت ته اشاره کوي. د سوره فاتحه نمونه د شلو نه زیات منقول دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شلو نه زیات نمونه سوره فاتحه ته ورکړي. بعضې د هغه نمونو نه الفاتحه خو مشهوره ده
نمبر 2 سورۃ الحمد. نمبر 3 سورۃ الدعاء. نمبر 4 سورۃ السوال، لکه سوال کو. نمبر 5 سورۃ تعلیم المسألہ، د غوښتې طریقه ورښودل چې خدای نه غواړي څنګه بغواړي داسې بغواړي. لکه سورہ فاتحه کې چرته چل خوړل چې لومبه به خدای تعریف وکړي، بیا به خپل عاجزي ورته وړاندې کړي، بیا ورته اوس دا کار نه وکړي. صحیح شو. تعلیم المسألہ. بل نومې سورۃ الکنز، خزانه ده. بل نومې سورۃ الشفاء، د روحاني امراض شفا ده او د جسماني هم ده. ځکه موږ مولیان چې دمه چو نو څه وایو؟ الفاتحه. ابو سعید خدری روایت کې دلیل دی. څه شی دی؟ ابو سعید خدری امام بخاری روایت کې کړی دی چې زموږ لشکر واپس را روانه د پیغمبر علیه السلام زمانه کې، یو ځای مو د شپې آرام کو، پړاو مو کو، د علاقې د خلکو نه ډوډۍ وغوښته، هغه انکار وکړ. ایرته انکار وکړ، وږي وده شو. د شپې دغه علاقې خلک رانل څه کسان، او مونږ ته وی چې ان فی الحي لدیر او سلیم، زمونږ د قبیله کې یو سړی وده او په ځمکه باندې څه شي چې چله دی، زهر ورته ختم وي، څه شي خوړلی دی. نو تاسو کې څوک دم اچئ چې را سره لاړ شي، دم واچئ را باندې. وی صحابه ما ته وکتل چې به لاړ شي ورسره، وی ما یې لاړ به شم. ابو سعید خدری رضی الله تعالی ور سره روان شي. نه ما وی چې سورہ فاتحه ته پیغمبر علیہ السلام سورہ شفا وایي، سوې ورته سورہ شفا. نو بس دا مې تلاوت کو چې شوق نه کو سره ټیک شو، زهر ختم شو، زهر راوتل په حمله را باندې. صحیح. نو هغه ماته 10 لیمز راکړل، 10 پیسې راکړل. صحیح شو. اته دم چې سړی چې دغه دمي څه کوی سیف الله خان باندې چې دم واچې نه ته په یو ډالر کې سکی نو 10 لیمز ورکړ. اوس دغه یو لوی کنډک ځان ته تاسو کنډک وای رما، یو رمه ځان سره راوړل، دا شی نه راکړل. صحیح. اوس د غریبانو وکی وي یو په اوسه حلال کوي سړی چې دا اوس باربیکیو. صحیح. نو یو خو حلال کو لوګي غریبانو غوښتي باربیکیو څه بار خو چې وی خپل نو ګور په اوس کلی یې را پته شي دا خوراک به جایز وو کنه جایز په قران راکړي دي، دا لیم څه فسره کړی دي په قران راکړي دي. نو چې دا به خوراک جایز کنه دامو سوکړه دا چې نه مو خورل. صحیح. به خبردار چې بل الله سبحانه ځان سره به بوزو که جایز وي خو ټیک تا کني نه پیغمبر علیہ السلام ته ورکو بیت المال کې به واچي. څه کې به واچي؟ بیت المال کې سرکاري خزانه کې. نو دوی چرال د نورو رپورټونو جماعت والا ورته کارګزاري وایي، موږ ته د جماعت والا ورته چې واپس راځي کارګزاري. د کارګزاري باندې ټول نن به ویجی او شه د مونږ ته دی باندې کې نه خبره ده. وی هغه څه دغه چلو جی شه مو خورله پته نه ته جایز به که ناجایز به. پیغمبر اسلام ورته ان احق ما اخذتم به اجرا کتاب الله. ها دم باندې پیسې غلط خیر دي جایز دي به ضرورت دی ورته. صحیح شو. نو چې مولا خلک اسنه نه ورکوي بیا ول جایز دي. صحیح شو. بس کفایت کی دي. فرید خان ته وایي چې ټیک تا سر د خوږی در باندې سورہ فاتحه وام سر باندې ان شاء الله ټیک شي ورکه بس $100 لکه چې فرید خان دې په پیسې راوځي نه کاته ورکه دې بیا په مفدم واجو او کنا ته نو دا چې دا $100 ورکه. او څنګه خدای بندگان خو ډوډۍ نه انکار کړ، مسافر او ډوډۍ ولا نه ورکړه. هغه نه کو چې ډیر نور وکړي چې نه په دې کال نه کې ډیر ورسره نور کوي. بل نو مله سورہ الشافیہ هم د شفا پشان. بل د سورۃ الکافیہ کفایت پہ ان کے. بل د سورۃ السبع المثانی وہ آیاتنا چې تکرارول شي کوم ځای په هر مسلم هغه وایتونه دي. فارموس کې بار بار وایو کنه وایو
بل دے سورت القرآن العظیم، یعنی دی سورہ فاتحہ تا پخپل سورت القرآن العظیم ہوئی، ذکر دار قرآن کریم نہ چھوڑ دے، قرآن کریم ایبسٹریکٹ دے تقوی دا قرآن صداو کرنے دا مکمل قرآن دے، دا مضمون پہ اعتبار بانے مکمل قرآن دے. سورہ السبع المثانی یا سورت القرآن العظیم، بلنو میں دے ام القرآن، سورت ام القرآن، ام کوئی مورتا ستا ہوئی مورتا دا فاؤنٹین ہیڈ دے، دا سا دے فاؤنٹین سرخط، دا سا دے قرآن سرخط دے. بلنو میں دے ام الکتاب، بلنو میں دے فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب. نو دا کثرت دو نمونو دلیل دے پدے باندے چھ دا دیر اہم صورت تے، چھ دا دیر اہم صورت تے. نو تفصیل بے بیاوائی. الحمدللہ رب. سورہ الفاتحہ انہوں ذکر کرو سورہ الفاتحہ دا نمونو چھ صدبان دے شل نمونو پیغمبر علیہ السلام نے ردی منقول لی، او دا کثرت دا نمونو دلالت تے پا فضیلت دا سورت الفاتحہ باندے، او فضیلت دا دے چھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل وی ما تا حضور علیہ السلام وی چھ راشا تاتی یو سورت خیم دا قرآن کریم وی سورہ فاتحہ راتا و خولا وی ماتے ہوئی دا سی سورت نہ تورات کی نازل شوے دے نہ پہ انجیل کی نازل شوے دے، نہ دارا قرآن خصوصیت تے. بلا خبر پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، مجھ نشتے دا آغا چاہ دا پارا کہ چا فاتحۃ الکتاب تلاوت نکھا. او بالحدیث کی دی الفاظ لگڑان درستو دی کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ له، چاچہ سورہ فاتحہ و نویلا ددر پارا منز نشتا. اس ددر حدیث پا اساس امام شافعی او امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ او امام مالک درے واڑوئی چھ سورہ فاتحہ پا مانزک لستل فرض دی، او امام ابو حنیفہ فرمائی رحمہ اللہ چھ سورہ فاتحہ پا مانزک لستل واجب دی. ہر چی فرضیت تے دا دا صرف قراءت تے، فاتحوی اکبل حصہ دا قرآن وی، تو کہ چی قراءت کول فرض دی، فاتحہ وی الفرض ندی، قرآن لستل پکی فرض دی. نو قرآن یواز سورہ فاتحہ ندا، قرآن خدا طول قرآن دے. او دلیل دے امام سے آیت دا سورہ مزمل چی فقرؤ ما تیسر من القرآن، تاسو اولولی آغا چی آسان وی تاسو تا دا قرآن کریمنا. نو اللہ تعالی دا ندی ویلی چی فقرؤ الفاتحہ سورہ فاتحہ اولولی، بلکہ وی چی کمیسر تا آسانی دا قرآن نا آغا اولولی. نو قرآنی آیت آغا دا قرآن تلاوت فرض کو ند سورہ فاتحہ. اس دا سورہ فاتحہ فرض دے او کا واجب دے تلاوت کئی بے سوک. نو دے کے مذاہب مختلف تھی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ تلاوت دا سورہ فاتحہ دا فرض دے پا ہر قسم منزگزار باندے، کدا منزگزار منفرد وی یعنی زان لمنز کئی، کدے امام وی خلق تا امامت کئی، کدے مقتدی وی پسے ولاڑ وی، دا طول بسورہ فاتحہ تلاوت کئی. او برابر خبر دا چی دا منز جہری وی او کسری وی. جہری چی امام پکی پوچھت آواز قراءت کئی، او سری چی اگے پوشیدہ طریقے سر تلاوت کئی. دا شافعی سے رحمت اللہ علیہ پنیز باندے مقتدیان چی کم رستو ولاڑ دی دا طول بسورہ فاتحہ الولی. اس الولی بے سنگا نو پا سری موز کی خواستان دا ذکر دا امام آواز دوی اورینا نو خواستان لبا سورہ فاتحہ وینو. خوار چی پا جہری کی دے نو بیارا دو مسئلو کانٹرڈکشن نا گئے، تضاد را گئے. یو مسئلہ دارا چی فاتحہ بالولی دا مقتدی پخپلا،
خو بل حکم د قرآن دی چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، چې کله قرآن لستی شي نو دته غوږ کېږدئ او خاموش شئ لعلکم ترحمون، چې تاسو باندې رحم وشي. نو یو حکم دا دی چې فاتحه بلولې، دویم حکم دا دی چې د قرآن تلاوت به اورئ. نو که امام هم تلاوت کوي او دیم کوي نو بیا خو یو حکم باندې عمل لازم، دویم باندې ناراضي. یعنی تلاوت خو کیږي خدای خو اوریدل نه کوي، نو خاموش پاتې کیږي. دیو جن شافعی صاحب رحمت الله علیه داغه د پاره لار را استدا، الله ر والله دا را استدا چې دې به دا سوره فاتحه تلاوت کوي د امام په وقفو او په سکتو کې، چې امام وقفه او سکتو کې لکه الحمدلله رب العالمین، امام یو څو سکند سکته کوي نو دغه سکتو کې به دیو موي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. نو مقتدی په دې سکته کې وایي الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. او دویم قول د امام شافعی دا دی چې د فاتحه د ختمولو نه بعد امام با لږ انتظار وکړي، نو مقتدیان به سوره فاتحه تلاوت کی د سورت او د فاتحه په دامینس کې. خبره زین کړه نو شافعی رحمۃ اللہ علیہ هغه ول دغه لار پیدا کړی دا. مذهب د امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دا دی چې په سری مسکی یعنی خاموش منځ په هغه کې به مقتدی دا سوره فاتحه تلاوت کوي، په جهری کې به نه تلاوت کوي، په سری کې به تلاوت کوي، په جهری کې به نه تلاوت کوي. او مذهب د امام مالک او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا دی چې نه به جهری کی تلاوت کوي نه به سری کی تلاوت کوي، بلکې دې به خاموش ولاړی. او دا غي وجه ده یو خو آیت د قران کریم چې اذا قرئ القرآن سوره اعراف، د آخرین یو آیت باندې، آخری دو آیتونو یو آیت باندې، آیت نمبر 203. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ أَكَلَ چلستیش قرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ نغچے دے دیتا وَعَنْسِتُوا خاموش پاتی شئی، چپ پاتی شئی. لعلکم ترحمون دے د پاره تاسو باندې رحم وکړي شي. ابن مسعود سے فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چې آیت نازل شوه ده په خطبه او په قرائت کې، په خطبه کې او په قرائت کې چې د امام قرائت اوریدل لازم دی او خاموش پاتې کېدل، او چې امام خطبه وای نو خطبه اوریدل لازم دی او خاموش پاتې کېدل. صحیح. اوس امام صاحب رحمت الله علیه دا تطبیق کوي څنګه دا آیت په خاموش منځ او په جهري منځ دواړو باندې. هغه وای هر چې جهري منځ دی خو هلته حکم ده د استماع چې څوک واورا. صحیح. او هر چې سری منځ دی نو هلته حکم ده د خاموش پاتې کېدو وانصتو چې خاموش پاتې شي. او عقلی دلیل دا دی د یو حدیث پرانا کې چې پیغمبر علیہ السلام فرمایي من کان له امام فقراءة الامام قراءة له، سوک چې امام پسې ولاړی نو د امام قراءت د د پاره قراءت ته، د امام قراءت د د پاره قراءت ته. اوس د امام قراءت دا دوه رنګ دی، یو جهري قراءت یو سری قراءت. ځکه چې څوک دا قول نشي کولای چې امام څو وخت جهرن وای نو دا قراءت ته، او چې سرن وای نو دا قراءت نه ده. نو کدا قراءت نه خو بیا موږ نه کیږي، کدا قرات نه خدا نو خو چا دا نه دی ویلي چې دا امام کله پر رو باندې دا تلاوت کوي نو کله دا قرات نه دی. نو پیغمبر علیہ السلام عمومی حکم کړی دی چې کله قرات کوي امام نو بیا هغه د امام قرات هغه د تاسو د پاره قرات دی، یعنی تاسو ضرورت نشته چې ته قرات وکړي. برابر خبره ده چې امام د اموز جهري کوي او کسری کوي.
جاری کئی او کسری کئی یو اعتراض چې اوس امام خو بلا کارونه نورم کئی کنے کئی لکا سبحانک اللہم و بحمدک دا امام وی کنے وی وی اللہ اکبر امام وی سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی التحیات للہ والصلوات اللہم صلی اللہم ربنا دا ټول امام وی نو چې امام وی نو بیا الته مونږ ولې وایو ځکه دا رول ورته اپلای کی چې چونکه امام لګیا د قرائت کوي لہذا تا ته ضرورت نشته سورہ فاتحه ویلو نو بیا خو امام د التحیات هم وی اللهم صلی هم وی اللهم بارک هم وی سبحانك اللهم هم وی سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلی هم وی صحیح سبحان ربی الاعلی هم وی نبی امونگا ولی التکی مونگا ځان لو وی یو پکار چلتا هم امام پس ابتدا کړی وی چې بس واغه لګیا دی نو دا غیر پاره جواب چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو طویل حدیث کې فرمایلی چې اذا کبر الامام فکبروا چې کله امام الله اکبر وای نو تاسو الله اکبر وای و اذا قال ولا الضالین فامنوا چې کله غول الضالین وای تاسو امین وای و اذا رکع فرکعوا چې کله رکوع کی تاسو رکوع وای و اذا سمع فحمدوا چې کله هغه سمع الله لمن حمده وای تاسو ربنا ولک الحمد وای خود قرات په حواله ویل دي چې و اذا قرأ فانصتوا چې کله هغه قرات کې نو خاموش پاتې شي نو نورو کې د خاموشۍ خبر نه کړي بلکې ویلي چې دا کوا دا کوا دا کوا د خاموشۍ خبره صرف په قرات کې کړي دا خبره ځین کړه نو دا جواب شي نو خو اتایات دام قرات اتایات شوي کناست کی فجوتک ایمان خدای د پر د پیغمبر حکم نشته چې ته موایا کنه دا حکم دلیل دی چې داغه د پر د پیغمبر حکم نشته ته موایا د هر یو شی د پر پیغمبر وای چې ته وایا چې امام دا کوي تم دا کوا چې امام دا کوي تم دا کوا خود قرات په حواله ویلی و اذا قرأ فانصتوا چې قرات کوي نو بس بیا خامو او قرات د قران آیاتونه ته وای قرات څه ته وای د قران آیاتونه ته وای هر چا تحیات اللهم صلی علی قران سره تعلق نشته بلا مسئلہ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم چی تسمیہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دا قرآن آیت دے او کن دے نو دا قول خود ہچا نہ دے چیکنی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ہر صورت نے یو مستقل آیت دے خو بس اختلاف صرف پدے کے دے چی دا دا سورہ فاتحی آیت دے او کن دے نو دا امام شافعی او دا احمد ابن حنبل رحمہم اللہ پنیز باندے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا سورہ فاتحہ آیت تے سورہ فاتحہ آیت تے او دلیل پا دے باندے حدیث دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اغا سورہ فاتحہ تلاوت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نیوی چی بسم اللہ الرحمن الرحیم یو آیت تے الحمدللہ رب العالمین یو آیت تے الرحمن الرحیم یو آیت تے مالک یوم الدین یو بل آیت تے ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم او بیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا ټول یو آیت تے چې بسم الله ور سره شامل کی نو دا ټول وو آیتونه شو دا ټول څه شو او وو آیتونه شو حدیث دا ابو هريره امام ابو حنیفه او امام مالک رحمت الله علیه دواړه وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم دا نه د بل صورت آیت ته نه سورہ فاتحه آیت ته دا صرف ابتدا ده یا د دو سورتونو په میس کې امتیاز دی او باونډری ده ځکه حضرت انس فرمایي چې موږ به یو صورت اختتام ادب الشروع دا هم دې سره معلوموله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به بسم الله الرحمن الرحیم وی نو موږ ته پته ولګیدا چې یو صورت ختم شو بل شروع کیږي صحیح شو اوس دلیل دا غي سره چې دا سورہ فاتحه آیت نه ده دا سورہ فاتحه آیت نه ده دغه حضرت انس دې فرمایي چې ما منس کړه دے رسول پاک پسے ابو بکر پسے عمر پسے عثمان پسے ما پدې کې یو کس نه اوریدلې
چې سوره فاتحه تلاوت کولا نو سوره فاتحه تلاوت کیږي الحمدلله رب العالمین په اوچت आवाज باندې او دای بګنی بسم الله الرحمن الرحیم په اوچت आवाज ویلي صحیح نو تلاوت به جهریو په د مانځ کې مثلا د ماقام ما خدان خو شروع به کوله کوم ځای الحمدلله رب العالمین که بسم الله الرحمن الرحیم هم د سوره فاتحه آیت وي نو بیا خو لازمي خبره چې شروع به د بسم الله الرحمن الرحیم نه کوله صحیح شو نو دا چپا چپا باندې د بسم الله ویل د دې خبرې دلیل لري چې دا د سوره فاتحه آیت نه دی د سوره فاتحه آیت نه دی او دلیل په دې باندې د حضرت ام سلمہ روایت رضی الله تعالی عنها ام سلمہ وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سوره فاتحه تلاوت کړه فقال بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وعدها آیه بسم الله الرحمن الرحیم او الحمدللہ رب العالمین ہوئے نو دا آیت نمبر 1 شمار کا آیت نمبر اول شمار نو چې آیت نمبر اول شمار کو پتہ لگا چې بسم الله الرحمن الرحیم دا آیت نه دی صحیح او نه فاتحه حصہ دا خو بیا هم اتفاقی طور سورہ فاتحه دا وہ آیت ہے نو چې کم کسان بسم الله مستقل آیت منی خو آیت شمار کیږي خو کم کسان بسم الله الرحمن الرحیم تا آیت نہ وئی نہ داغی پنیز بانے دا آیت وقف پہ انعمت علیہم باندے تاسو گولی دا انعمت علیہم بانے بے یو پنج گوندلی کلی شتے پہ دا پنج دا دے خبری دلیل دے چرے چا پنیز بانے دا آیت تیرے چا پنیز نہ دے یعنی اتفاقی نہ دے نہ دی وجہ پہ پنج کلے غنڈا دائرے پہ نہ کری غنڈا دائرہ خود اتفاقی آیت علامت تے کہ دا غنڈا دائرے نہ کرے نو دا رسیشی نہ عبارت تے چې دا اختلافي دي نو د امام ابو حنیفه او د امام مالک رحمت الله علیه په نسبت باندې دا آیت ته او د شافعی او د احمد ابن حنبل رحمه الله په نسبت باندې آیت نه ده بسم الله الرحمن الرحیم اوس بسم الله او په نام د الله دا سه اونوي چې بالله الرحمن الرحیم په الله چې رحمان او رحیم دی په الله نوې بسم الله نو وجه یو وجه دادا چې بالله الرحمن الرحیم ونوي بسم الله الرحمن الرحیم وي یو وجه دادا چې په عربي کې کله لفظ بالله ویل شي نو دا قسم نه پر راځي او سره پر راځي بیا خو دا هغه معنا دا وا چې بالله الرحمن الرحیم قسم دې په الله باندې چې رحمان او رحیم دی قسم دې په خدای باندې ضرورت قسم کول صحیح نو چونکه اگر دا قسم تصور دا باللہ نہ پیدا کی دو لہذا باللہ ختم کو سیو کر بسم اللہ اوی یو نکتہ خدا دویمہ نکتہ دا چلکا سنگا ذات دا اللہ تعالی باعث دا برکت تے ننم دا اللہ باعث دا برکت تے نو دا گویا اشارہ دیتا چی آواز ذات دا اللہ برکت ورکون کے نہ دے نام دا اللہ ہم برکت ورکون کے دا نو چی لفظ اللہ اللہ وائے دا اللہ نو مخلی دا بدل برکت در کئی دا دغی نکتے در آپویونو دا پارا اللہ تعالی لفظ بسم اللہ ہوئی سے ہوئے بسم اللہ دا دو خبری دریم خبرہ چی دا قرآن کریم لنبنائی وحی چرات لا قلتے حکم کر دے چی اقرأ بسم ربک الذی خلق قلتے ہم نے چی اقرأ بربک الذی خلق قلتے ہم لفظ اسم ویلے دے نو چونکہ آغا حکم دا اللہ تعالی نم سر دا شروع کول راغلو لہذا دا شروع دا پارا کلمے ہم دا سے خودلا چی اگر اللہ تعالی پر نم شروع کیجی او سلورم خبرہ چی دغا دو نیک کار یا دا جائز کار شروع انبیاء کے دا معمول و عادتو کہ غیب بسم اللہ بانے شروع کو باللہ بانے نا بسم اللہ بانے شروع کو باللہ بانے نا سورہ نمل نلسوں پارا کی دیں آیت نمبر 28 نوالا ہدہد یوم مرغیوہ بر وقت حاضر نول سلیمان علیہ السلام دا سفر پا موقع باندے نو سلیمان علیہ السلام تپوسو کو ویدا ہدہد چرت تلے کہ غیر حاضر دے
نو چې کله را حاضر شو سليمان عليه السلام ته زه خدا سره وتره وړې لري نو داسې یو علاقه مې وکړه سبا الته یو هدهد مرغه مولا چرګه نو زه داسې یو علاقه مې وکړه چې الته یو خدای حکمرانه ده خدای د نور پرستش کوي صحیح د نور پرستش کوي سليمان عليه السلام ورته زه ګورم چې ته رښتیا وایې کاسې ایکسکیوز جوړ کړه آیت نمبر 28 اذهب بکتابی هذا یوسا خط زما چه دادے فال کے الیم داور ارتاو کدویتا ثم تولغنم بیایو جانب تشدوینا فانظر گورا مازا یرجعون چه ده اس طری ایکشن دے چه ده خط مانے سرد دی عمل دے اس حدود دا خطی اوڑو قالت یا ایو الملعو قالت دے خضروے یا ایوہ الملعو او دلوی جرگے منبرانو ملع دا آغا دی چی فیصلہ کون کی فیصلہ سوک کئی یا ایوہ الملعو انی القی الی ما ترا ارتاو شوے دے کتاب یو خط کریم دیر معزز دے کریم ډیر معزز ذکر دے پاکستان کې سرکاری خط راځي ناغه باندې یو سٹمپ لګیدلې OPSS لیکلي OPSS ان پاکستان سٹیټ سروس صحیح نان پاکستان سٹیټ سروس وی الته میل مینم سړي په لاس ورکړي وای که خط اخوا دې پښه نه میل مین نه به تاسو کیږي چې دا پاکستان سٹیټ خط چرته ګډ ورشه صحیح نو دې باندې سٹمپ لګیدل صحیح شو د سٹیټ سم پہ لگے دے دا سٹیٹ سم کو چو لگی اگر لفافہ کم تو ځان لپاره ذاتی استعمال کا $300 جرمانہ صحیح دا ہاں $300 فائن $300 فار پرسنل یوز لکھئی پہ کنا ہاں دا IRS او دا INS خط اگر دا میل مینانو ډیر خط توجه سره راړي صحیح انی القی الی کتاب کریم انه من سلیمان دا خط راغلے دا سلیمان لا و انہو ادا خط داس شروع دے بسم اللہ الرحمن الرحیم پنام دا اللہ چے رحمان اور رحیم دے اور سلیمان علیہ السلام خط یو خو دا خط دا سڑے معلومی چے دا سڑے سمر سنجیدہ دے یا دا سڑے سمر سمارٹ دے یا دا سڑے سمر پوہ دے صحیح نو پوہ سڑے چی اگر پانے نہ تو رہی او ورقے نہ تو رہی بس مختصر جملے دو دریو لکی خپل مقصد بکی برابر کی صحیح او لکه دمو بیکار سره چې هغه سره وخت دی او هغه خپل مقصد په جملو کې ظاهرو نشینو خط په دې یعنی کاغذ په دې اړخونه هم خط لیکلې چاپی لیکلې چې خدای اوس دا مقصد څنګه واضح کړم نو سليمان عليه السلام ابتدا خو لیکلی و چې انه من سليمان یعنی سره رحمت ورسول الله سره ونشي تبارک الله شي نه پاتې انہو من سلیمان تاکہ سردا خد جانب دو سلیمان و انہو ادا خد بسم اللہ پنامد اللہ دے الرحمن الرحیم چی بخون کے میں چی رحم کون کے و میرا بان دے اللہ تعالی علیہ دائی مضمون دے کوئی سورہ مختصر اللہ تعالی علیہ چی ما بانے دا غلبے کوشش مکوا ما سر پنجا آزمائی مکوا اللہ تعالی علیہ زمون پر سادہ فارسی کی بے ترجمہ سی پنج آزمائی مکوا اللہ تعالی علیہ ما سر پنج آزمائی مکوا پما دا غالبی دو کوشش مکوا وَأَتُونِي مسلمین اما تراشا سرنڈر شاہ وَأَتُونِي مسلمین اما تراشا سرنڈر شاہ وسا خزم کمک لخزن ہوا صحیح شکل زمون دلی بیوکو پشان ہوا اغم دیر پویا خزا اغیم دبل قصر ناغم دیر پویا خزا اغیم ویچی ایوہ الملو انی ولقی الی کتاب کریم صحیح او ویچی داس قدم ناخلم زلون بیتا سر مشورکم او اغی والا حندیوں ورکلا طول ورسر دغا سے بے وقوف ناستو صحیح شو ساگی ورکی جنگ کرو دار جنگ کے سوک مشوری ورکی دا بالکل بے وقوف فقا ناغی ورکی سکو وی جنگ کرو ناغی ورکی جوڑ خوئی جنگ کو ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة تاسو پتہ جنگ په حواله باندې کله حکمران چې بل ملک تر نوځي یو دیوالی ولار نه پریږي
یو بلډینګ یې ولاړ نه پرېږدي ډیجیکټر په استعمالوي څه پې کوي 52 نه وړي B52 نه صحیح نو ورته یوا او وجعلوا اعزة آلهة الله عام سړي ته هېڅ نه وایي غټ غټ ګوري هغه ذلیلوي غټ غټ ګوري هغه ذلیلوي نو زه بالکل دا کار نه کوم البته ټیسټ کوم چې دا سړی په دې خپل دعوت کې تر څوره حده پورې مخلص دی چې دا اصل فیس سیوینګ دپاره ویل دي او که نه رښتیا دی خدای طرف ته دعوت ورکوي ځکه فیس سیوینګ خدا وي که نه ماس ډسټرکشن صحیح څه شی ویپن آف ماس ډسټرکشن weapon of mass destruction WMD صحیح نو دا چې فیس سیوینګ دپاره WMD چېرته ونه کوه نو اوس ګوره دا څومره هوښیاره ښځه وایي زه ګورم چې WMD ده هی کتلی که څه نو واپس خپل سبق ته بسم الله الرحمن الرحیم په نامه د الله باندې اوس په نامه د الله باندې څه کوم پیغمبر علیه السلام یو حدیث کې وایي كل امر ذي بال لم يبدأ باسم الله فهو ابتر هر یو کار چې هغه اهمیت لري هر یو کار چې هغه اهمیت لري او جایز وي او چې د خدای په نوم شروع نشي هغه به برکت وي چې د خدای په نوم شروع نشي به برکت وي نو یو خو مسله ته دا معلومه شو چې کار به هغه کې چې کوم شرعاً جایز وي کار به هغه کې ځکه چې مسلمان ناجایز کار کوي بسم الله خو ورته نشي ویلی اوس چې سړی غلا کوي نو څه وایي چې په نامه د خدای شروع کړو بسم الله الرحمن الرحیم د انسان رحمت په کور باندې یا لکه خدای لپاره کې ایمان باندې ختم شي د حرامو لپاره بسم الله وایي څه لپاره حرامو لپاره دا لکه سړی چې دغه کولاوي بار ختم کړي قرآن صحیح چې ویل د بار کولاومه څه کوم پکې چې ختم د قرآن په ټوک ان لله سټور مې خلاص کړی لکه سټور ختم کړو دا خو د ایمان ختم شو خدای دې خو بس نو اوس پته ولګېده چې مسلمان به کار شروع کوي د خدای په نوم نو بس دغه اډو سټپ لومبی دا دی چې ناجایز کار به کښېنه صحیح او دویمه ده چې اوس شروع کوي نو بیا د خدای په نوم باندې چې برکت درته میلاو شي چې څه وشي چې برکت درته میلاو شي نو د دې وجې د دې نه مخکې علما یو لفظ وایي ابتدئ بسم الله شروع کوم په نامه د الله ابتدئ د ابتدا نه ابتدئ ابتدا کوم په نامه د الله نو د هر کار سره ابتدا کوي د خوراک کوي د څښاک کوي د بهر وتو کوي د دننه رانوتو کوي د کپړې اغوستلو کوي د کپړې ایستو کوي الی آخره بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د الله باندې او لفظ الله کې ما تاسو ته ویلو چې لفظ الله دا د خدای صفتی نوم نه دی دا د خدای ذاتی نوم دی دا د خدای صفتی نوم نه دی دا د خدای ذات یعنی دا کوالټي نیم نه دی دا پراپر نیم دی لکه فرید خان لکه نثار احمد لکه عبدالغنی اوس حاجی صاحب دا د صفتی نوم دی حاجی صاحب د صفتی نوم دی پراپر نوم سره عبدالغنی نو دا الله تعالی رحمان رحیم ستار قهار جبار دا صفتی نومونه دي لفظ الله دا پراپر نیم دی دا ذاتی نوم دی اسم علم چې ورته وایي اسم خاص اسم علم اوس لفظ الله چې دا د الله تعالی ذاتی نوم دی نو جامع ډیفینیشن خو نشي کېدی ځکه جامع ډیفینیشن او تعریف دا هغه شی کېدی شي چې ستا د علم په هغه احاطه راغلي نو د خدای په ذات خو د چا د علم احاطه نشي راتلی د چا علم د خدای ذات باندې احاطه کولی نشي خو بات دې د شناخت په حواله باندې ځکه شناخت د الله تعالی دا مطلوب ده په شریعت کې پیژنګړي د الله په شریعت کې مطلوب ده نو اوس ډیفینیشن یې څه دی نو علم دا اسم خاص دی للذات ادا سے هم نه چې یو خیالي تصور دی نه یو انټیټي ده ذات معنا یو انټیټي ده یو ذات دی څنګه ذات دی الواجب الوجود هغه ذات چې واجب الوجود دی د واجب الوجود درې فیکټرز دي سو درې چې واجب الوجود چاته وایي یو دا چې همیشه نوي د همیشه لپاره وي یو دا چې همیشه نوي او د همیشه لپاره وي د همیشه نه دی او همیشه لپاره وي ازلی او ابدی since ever forever انګریزي کې مونږ since ever forever نمبر اول نمبر دویم هغه ذات چې د موجود د خپل ځان د وجه د بل چا پکې دخل مخل نه
اوس مونږ موجود یو ځکه خدای پیدا کړی یو چې کله خدای وغواړي به بنیو دا ټول دنیا موجود ده ځکه چې خدای پیدا کړی ده چې کله خدای وغواړي بیا د دنیا نه خو خدای په خپل ذات کې په خپل وجود کې چاته محتاج نه دی نو د ذات د خپل ذات د وجه دی او دریم دا چې دې چاته حاجت نه لري او ټول مخلوق دته حاجت مند دی دا ذات واجب الوجود چاته حاجت نه لري او مخلوق ټول دته حاجت مند دي نو دې ته وایي واجب الوجود بسم الله الرحمن الرحیم اوس رحمان او رحیم مصدر او مبدا د دواړو یو ده رحم رحمانم د رحم نه دی او رحیم د رحم نه دی خو دواړو کې فرق دی دواړو کې فرق دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دعا کولا یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخره او د دنیا رحمانا او د آخرت رحیما نو د دنیا رحمان او د آخرت رحیم معنی یې صدا د رحمان رحم دا عام او شامل دی دا ولي د رحمان رحم نه عام او شامل دی دو لفظ بوئے عام او شامل دی جنرل او انکلوسیو او د رحیم رحم دا خاص او کامل دی دا خاص اسپیسیفک تے او پرفیکٹ تے اسپیسیفک تے یا پارٹیکولر دے او بل پرفیکٹ دے اس عام او شامل مانا کہ خدای رحم کون کے دے پا عمومی او پا شامل رحم نو پیدا کرے دے مسلمانوں او کافروں محمد رسول اللہ پیدا کرے او ابو جہل ہم پیدا کرے ابراہیم ہم پیدا کرے او نمروز ہم پیدا کرے موسیٰ ہم پیدا کرو او فرعون ہم پیدا کرو موسیٰ لے ہم ڈوڑا ورکولا فرعون لے ہم ورکولا ابراہیم لے ہم ورکولے نمرود لے ہم ورکولے دس آئیم پکتا بوتلا دا غاغیم پکتا بوتلا نو دا رحم دا خدای دا سے عام و شامل دے چھ پدے کے دا دوست دشمن امتیاز نہ دے کرے دا دنیا پہ اعتبار بانے اللہ تعالیٰ دا دوست دشمن امتیاز نہ دے کرے دا دی وجہ د دنیا او د دنیا دارای درجه بندي د دې ایمان سره تعلق نشته دا مسله ولیکه چې د دنیوي معاملاتو ایمان سره هیڅ تعلق یې نه دا معنا نه ده چې سړی به د ایمان مالک نه جوړ بیا به مرسيډیز ور سره بنز به اجازه نه جوړږي صحیح د پاکي ایمان مالکان ټول دنیا کې دای په شان ایمان نه پیدا کیږي دوه وخت وروډای ورته نه ملایږي صحیح حالانکه د ایمان مثال نشته د ایمان مثال او د خرج وی به د رحم کې غل خپل عزت پیسو حساب کتاب ورته نه معلوم صحیح خدای خو پیدا ځان نه پیژني صحیح د عربي او شاعر هغه ډیر عجیب خبره کړې ده وچ کم عاقل العاقل اقیت مذائبه وکم جاهل جاهل تلقاه مرزوقا د دنیا یو ډیر عقل مند او ډیر پوهان سره اقیت مذائبه د رزق لار وته نه معلومه هغه ډیر پوهان سره دی خو د رزق لارې پټولې تاریخي شوی دي وکم جاهل جاهل تلقاه مرزوقا او د خرج وی بای یا سبحان الله داغه د بینک بیلنس پته نه لګي د بزنس پته نه لګي چاپیره دنیا کې سپریډ دی ها چاپیره دنیا کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی وجه حدیث کې امام بخاری حدیث نقل کړی دی چې ان الله قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم لکه الله تعالی چې اخلاق انسانانو کې تقسیم کړی دي رزق هم دغه څخه تقسیم کړی دی وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنْيَا لِمَنْ يُحِبُّهُ وَلِمَنْ لَا يُحِبُّهُ اللہ تعالیٰ دنیا ورکی هغه چاته هم چې خوخي او هغه چاته هم ورکی چې نه خوخي یعنی دوست هم ورکی کله دشمن ته هم ورکی او کله دوست هم نه ورکی دشمن ته هم نه ورکی نو بلا ډېر د خدای دوستان ای وجودي او بلا ډېر د خدای دشمنان هغه وجودي دیګ نه دي اوس غیر مسلم بلا په دې فطرتونو باندې نه صحیح او بلا ډېر د خدای دوستان هغه مالدار دي خو مسلمانانو دي ډېر دولت ورسره دي او بل ډېر د خدای دشمنان غیر مسلم خدای منیم نه د دولت حساب کتاب نشته خبره ده کړه نو رحمان الدنیا او دیم و یا رحیم الاخره او د اخرت رحیما نو ما وې چې هغه خاص او کامل رحم دی خاص او کامل نو خاص
رحم زکه صرف مؤمنانو لپاره دی او کامل زکه دی چې د آخرت د نعمتونو مثال ته دنیا کې نشي ورکولی. حدیث کې راځي، حدیث قدسی دی، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما د خپل نیکو بندگانو لپاره نعمتونه تیار کړی دي، داسې نعمتونه چې نسترګو لیدلې دي، نه غوږونو اورېدلې دي، نه د چا په خواب و خیال کې د هغې نقشه تېره شوې ده، نه د چا په خواب و خیال کې د هغې نقشه تېره شوې ده. ته وګوره د امریکا چې کوم شوي دي، صحیح نه دلته په کندهار کې تذکره کوه، هغې د دې تصور کولی شي که ته ورته وایې چې هلته بیا سړی داسې بلب ته چې مخامخ شي بلب په خپله ورته بل شي، صحیح ده. او ټلیفون ته چې ووایه فرید خان، نه په خپله ډایل شي فرید خان ټلیفون ته لاړ شي، صحیح ده. صحیح او کله دا دې ورته وویل چې نثار احمد خان یو مسلمان ټلیفون دی، هغه ته څوک ټلیفون کوي نه د هغه ټلیفون ورته رنګ نه کوي، د هغه ټلیفون ورته بسم الله الرحمن الرحیم. صحیح ده، صحیح ده. ها نو خلک بول دا زنګ بسم الله الرحمن الرحیم کړی سلام راځي ما ته راځي نو څه خبر نه لازم شروع به بسم الله څخه خیر خبر. او قرآن کې هم الله وایي فلا تعلم نفس، هیڅ چاته پته نشته ما اخفی لهم چې خدای د ده لپاره څه شی سیکرټي ښودلی، پوشیده یې ښودلی، من قرة اعین، داسې شی چې د ده به ورسره سترګې یخ شي، یعنی ډېر به خو سترګې یخوالی عبارت څه نه دی د مکملې خوشحالۍ نه. من قرة اعین جزاء بما كانوا یعملون، دا به د ده عمل بدلوي. نو دغې ته وایي رحمت خاص او کامل، رحمت خاص او کامل، یعنی دی به پارټیکولر رحمت، پارټیکولر ان ا سینس چې صرف مسلمانانو لپاره وي، او نمبر 2 پرفیکټ وي. بسم اللہ الرحمن الرحیم، پنامد اللہ باندې شروع کوم، پنامد اللہ باندې الرحمن چې رحم کون کې دے پر رحمت عام و شامل سرا، الرحیم او رحم کون کې دے پر رحمت خاص او کامل سرا. نو عام و شامل دنیا کې، خاص او کامل آخرت کی. الحمدللہ رب العالمین. اس الحمد دا دو لفظ دی اصل کی، ال او حمد. دا الف لام دا دیتا ہوئی الف لام حرفی، صحیح ہوتا الف لام حرفی. عربی دا عربی گرامر کی سلور استعمال دی، دا الف لام حرفی عربی گرامر کی سلور استعمال دی. یو تا ہوئی استغراقی، استغراقی راځي په معنا د ټول، استغراقی په معنا د ټول. دویم ته وایي الف لام جنسی، دا راځي په معنا د ماهیت، په معنا د ماهیت. ماهیت هغه شی ته وایي شی پیژندل شي، ماهیت هغه شی ته وایي چې شی په پیژندل شي. دویم ته وایي الف لام غهد خارجي، د غهد خارجي معنا دا ده چې دا الف لام په کوم شی باندې داخل شوی دی، هغه شی مخاطب او متکلم دواړو ته معلوم دی. لکه دا داخل په حمد باندې، نو کدا هغه خارجي شی الف لام، نو معنا دا چې دا حمد متکلم ته معلوم دی او مخاطب ته معلوم دی چې دا حمد چې دا د الله لپاره دی. او څلورم ته وایي عهد ذهني، دغلته دا مدخول د الف لام صرف متکلم ته معلومي، چاته معلوم؟ مخاطب تی نہیں خبر، یعنی دا حمد بیا معلوم دے صرف اللہ تا کم حمد دا اللہ لپاره دے. اس مونږ بیا لومبني دعا اخلو، استغراقی او جنسی، استغراقی او جنسی. د جنسی د پیژندګلو لپاره لومبني مونږ ډیفینیشن کوو د حمد، تعریف وکړو. عربی کې درې شی ندي، یو حمد، یو مدح او یو شکر. یو حمد، یو مدح، یو شکر. مدح دا تعریف د یو شی دی یا داغه د یو کوالټي او د صفت،
خو دغه صفت دغه په اختیار کې نه دی. دغه صفت دا دغه په اختیار کې نه دی. لکه چې زه وایم چې حاجي عبدالغني خدای ورته ښه شکل ورکړی دی. صحیح، دا حاجي عبدالغني دا هغه شکل ډېر ښایسته دی. صحیح، اوس دا شکل د ځان له خپله جوړ کړی، دا کمپلیکشن د ځان له خپله جوړ کړی دی، دا قد د ځان له خپله جوړ کړی دی. یعنی مدح د ده خو شوه، خو په یو داسې صفت چې هغه صفت د ده په اختیار کې نه دی. یا لکه عرب وایي مدحت اللؤلؤ غلا صفائها، د مرغلرې تعریف مې وکړو چې دا ډېره صاف ده. دا مرغلره ډېره، اوس د دې مرغلرې صافنس دا د دې مرغلرې په اختیار کې دی. دا چا ورکړی دی؟ خو الله ورکړی. دې ته مدح وایي، دې ته حمد نه وایي. چې کوم کوالټي او کوم صفت د دغه شی په خپل اختیار او کنټرول کې دا هغه تعریف کول، هغه ته څه وایي؟ مدح. او شکر دا اصل کې جزاء او بدله ده. جزاء او بدله ده، عملا یا قولا. عملا یا په ژبه باندې د یو احسان چې تاسو سره شاکر کړی، د یو احسان چې تاسو سره شکر تاسو سره منعم کړی، نعمت درکونکي در سره احسان کړی دی او ته په ژبه هغه ته وایې شکریه، دې ته شکر وایي. یا په بدله کې د هغه سره احسان وکړ، دې ته هم شکر وایي. او هر چې حمد دی نو دا تعریف کول دی په داسې صفت چې اگر د غذات په اختیار کې داخل دی، چې د غذات په اختیار کې داخل دی. اوس د الله تعالی څومره صفتونه چې دي دا د هغې اختیاري دي. الله تعالی څومره صفتونه چې دي، رحم د هغې اختیاري دی که بې اختیاره دی؟ اختیاري دی. دی وایي چا باندې خوښ دی نو ولا پړق ورکړي تباهي کړي. اختیاري دی که بې اختیاره وي خدای به یې چاره سزا ورکولی نه شوه. دغه قهر د الله تعالی دا هم څه دی؟ اختیاري دی. الله تعالی قهار دی نه اختیاري دی. که دا اختیاري نه وي او دغسې دا قهر کته روانه خو تر اوسه به دنیا تباه شوې وه. نه، دا اختیار کې د چې وی غواړي نو په چا را نازل کړي او چې نه غواړي نو په نه را نازلوي. صحیح. نو اوس حمد دا تعریف دی په اختیاري صفت باندې، تعریف دی په اختیاري صفت باندې. نو د حمد تعریف دا شو چې دا تعریف کول دي د چا د هغه په اختیاري صفت باندې. نو پته ولګي دا چې اوس الف لام د جنس لپاره وایو، د ماهیت لپاره، نو معنا به دای چې هر ځای د حمد دغه تعریف صادق شي په کوم شی باندې، دغه ثابت چاره لپاره د الله لپاره. چې د حمد دغه ډیفینیشن صادق شي دا به ثابت چاره لپاره الله لپاره. او دویم چې الف لام استغراقی وایو په معنا د ټول، چې ټول حمد ثابت دی الله له، ټول حمد ثابت دی الله له. نو بیا به دا شامل وي مدح او حمد دواړو ته شامل وي. ها، مدح او حمد دواړو ته، مدح او حمد دواړو ته شامل په دې معنا چې لکه ته به لګیا یې د ارغنداب د خوږو اوبو تعریف وکړي. د ارغنداب بس کې د اوبو تعریف وکړي، یاره خو د ارغنداب ډېرې خوږې دي. صحیح. اوس دغه د اوبو تعریف نه دی، اصل کې د دې اوبو د خالق حمد دی. صحیح شو. د ارغنداب د انګورانو تعریف وکړي، نو دغه د انګورانو تعریف نه دی بلکې سره د دې انګورانو د خالق تعریف دی. صحیح شو. ها، د منعم د قندهار د خلقو ته، یا د قندهار ډیر مهمان نواز خلق دی. اوس دا فی الحقیقت د قندهار د خلقو تعریف نه دی، د هغه خالق تعریف ته دی له اکوالټي ورکړی دا. دا خالق تعریف دی چې دی له اکوال. دا مسلمان فکر هم دا پکار دی. وجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم شی تا په تعجب کې واچي د عظمت د وجه یا د خایس د وجه یا د کمال د وجه، نو فوراً دا غي د خالق تصور ذهن تراوله الله اکبر وایا. صحیح شو. یعنی د افغانستان لوړ غرونه دی وکتل، د ننګرهار لوړ غرونه دی وکتل چې د واورو ډک دي، نو فوراً سو وای الله اکبر، الله سور له ذات دا غره پیدا کړی. ګوره د غره په سر باندې څنګه وره پیدا کړی ده، د غره په سر باندې څنګه چشمه آب پیدا کړی ده. د ننګرهار د تاسو نختر وای ورته کسر لوی لوی ونه شي نختر وای. صحیح. نشتر. نو د نشتر دنګ ونه دی وکړه اوف
او پورا 300 غزه دنګره الله اکبر. فزاید دې چې ته هغه ونه نه متاثر شي، دا ونه نه متاثر کیږي. ته چا نه متاثر شه؟ دا الله نه ذات نه چاره دی ونه خالق دی. چاره دی ونه خالق دی. یو انسان دی وکړه خیسته قد قامتی نو داغه نه متاثر کیږي. صحیح څنګه متاثر شه؟ شوف دا خالق لوی کمال دی. څه خیسته شکل دی سړي ور کړل. نو بیا معنا دی چې الحمدلله ټول حمد ثابت دی الله د پاره. الحمدلله او بل معنا چې د حمد مفهوم دا دی چې دا هغه تعریف ته وایي چې د چاکه د هغه د ذات د وجه نه د هغه د کمال د وجه، د هغه د ذات د وجه نه د هغه د کمال د کړه سره وایي. الکه ته خو به انصار احمد د دې فرید خان ډیر تعریفونه کوي. صحیح شو. نو انصار احمد وایي مرګریا د فرید خان نه زما اس تمنشتا. فرید خان نه د سماله پیسې نه راکړي د دې شخصیت ته متاثر. خبر ده کړه اوس د الله تعالی مونږ حمد او تعریف ولیکو ځکه چې مونږ له باډي را کړی دا پیدا کړی خالق ته نو خالق بداکار کوي نو ډوډۍ را الله کوي بچی را کړی دی خدای را کړی دا کور را کړی دی موټر را کړی دی رزق را کوي فلان فلان دا څه کو نشمیر لري و ان تعودوا نعمت الله لا تحصوها. کله خدای نعمتونه شماره دا خو نه د خدای مونږ ځکه حمد کوو چې خدای دی. د خدای تعریف کوو سره وجه د خدای د وجه چې بس خدای دی هغه الله دی. نو بس نن د پاره دا دی الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا اصلح قلوبنا في الامور كلها وجعلنا من كل عذاب الاخره وصلى الله. الحمدلله نو ما تاسو ته دا الف لام سلور استعمال دي. دا الحمد کې ال لیکن ال د حمد نه وړاندې ال الف او لام. دا الف لام دي د الف لام ته الف لام حرفي وي. نماوي چې الف لام حرفي یو د جنس په معنا راځي، یو د استغراق په معنا راځي، یو د عهد خارجي په معنا راځي، یو د عهد ذهني په معنا راځي. چې د جنس په معنا راشي چې مونږ وو چې جنس حمد ثابت ته الله لا. نو د جنس حمد معنا دا ده چې هر هغه شی چې حمد او پریز وته ویل شي دا به کیږي د چا لپاره؟ د الله لپاره. یعنی چې کوم شی ته حمد وي سره ورته وي حمد. نو حمد به د بل ځاني حمد بل شي یوازې د الله. دته وي الف لام جنسي. او دویم الف لام استغراقي. ټول حمدونه چې دنیا کې کم ځایوم دی او څوک هم کوي نو دا ثابت کی چاره پر الله تعالی لپاره. او الف لام عهد خارجي معنا دا چې د حمد مفهوم او معنا چې ویون کې ته معلومه ده اوریدون کې ته معلومه ده دا حمد ثابت کی چاره پر الله لپاره. او سلورم ته وي عهد ذهني چې د حمد کوم مفهوم د ویون کې په نظر کې ده، یعنی زما په نظر کې چې د حمد کوم تعریف ده هغه ثابت کی چاره پر الله لپاره. نو ځلته مونږه دا دویمه معنا اخلو استغراق والا. الحمدللہ ټول تعریفنا ثابت دی الله د پاره. اوس تعریف خو عام موږ پښتو کې په فارسی کې په اردو کې لفظ تعریف وایو کنه وایو، خو په عربي کې دوه لفظونه راځي د لپاره. یو تو حمد یو تو مدح. یو تو حمد او بل فارسی کې مستعمل لمدح سره دا څنګه فلانی که فلانی ډیر مدح وکړه وایي کنه مدح گوئی یا مدح سرائی. صحیح مدح گوئی خو هغه چې واقعي سره تعریف مستحق وي، اما مدح سرائی هغه چې سړی کې اسم نه خالص سره په خپل نمبر جوړي چې خوشاله کی دا ته به مدح سرائی وي. موږ دا مدح سرائی کوي دا څه کوي دا مدح سرائی کوي. او که سړی کې کمال ویو سره تعریف کوي موږ مدح گوئی وکړه. حالانکه خشه نه دی چې سړی په مخ د چا تعریف کوي په شي شاو خبره ده. یعنی عجیباری کی صفت ته ودی موجود نه ده او ما دا صفات تذکرو کړي سره رحمت ترا سبا خبره خونه ده. صحیح شو. خو چې دې موجود ده سره رحمت تم یره دا عجیب باری بسوه نو زه پم داسې به غیرت ونه ښکارم کنه څنګه ا دې حیات زم کې بم داري پته نشته چې دې فرید بل سوره پیسې ورکې داتې ځکه ډېر تعریفونه ولا نو سړی تسبق کاری. صحیح ده کنه. دې زمون پښتنو کې د په مخ باندې تعریف خخکاری نخکاری
صحیح بل پښتنو په وطن کې اوس موږ ما ټول ناز مامز او اقدار او ویلیوز رانه ختم شو نو موږ بل ځان شو کله د پښتون ته چې مخ باندې جات تعریف وکړو هغه په خرده ځخکار یعنی فوري به ورته وي تاسو ځخکار یعنی تاسو مالا تل لګي بلکې اوس هم کوم سپیګری چې موجود دی ډېر بد بني سپیګری چې هغه وړاندې دا څه بد بني نو د حمد او د مدح په میاس کې فرق څه دی نو حمد دا هغه کمال ته وایي دولت حمد هغه کمال ته وایي چې هغه کمال د شخصیت په اختیار کی هغه کمال د شخصیت په اختیار کی او مدح دا هغه صفت ته وایي چې هغه د شخصیت په اختیار کې نه نو پدی حوالا پا مخلوق کے چا چمکت تعریف کی مخلوق پہ اختیار کے شیئر نشتا یو سڑے کا عالم دے اتی دا علمیت تعریف کے دا علم دا آگے اختیار کے دے اللہ تعالیٰ ورطا مہربانی کرے دا چھ سپوہے والا ور کرے دا صحیح دا یو سڑی دا کمپلیکشن دا خوبصورت ہے دا آگے تا تعریف کے نو دا خوبصورتی دا آگے پہ اختیار کے دا نا دا خو اللہ ور کرے دا نا آگے تا مدح ہوئی صحیح ورطا چھ کم صفت دغه شخص په اختیار کې نه ناغه ته سوې مدح وایي چې کوم صفت او کمال په اختیار کې ناغه ته حمد وایي اوس د الله تعالی ټول کمالونه دغه پر اختیار کې څوک ته غستې نشي کاغستې شي یعنی یو سړی لوی عالم دی هم یو سړی لوی عالم دی هم اوس علم یو لوی کمال دی یو لوی کمال خو کو الله تعالی خدای مکه دغه ته یو رګ معمولونه شریانه او معمولونه وین هغه ولا تیم پیرکته یا چې نو دی وقځي نو دی بیا اکبر ګوري په پته نه پويږي پردس په باندې نه پويږي که پويږي خلک دی وایي فلانه ډیره پوه سره لیونیش پته ولګي چې دا شی د په اختیار کې نو خبر ځین کړه یو سړی دی او ډیره خپل د مخکا سایدا او خلک ورته ګوري څخهستا صحیح او ناسا په یو داسې بیماری وایي دا چې شکل یې کته نه فالج کراله فلک کړه شو چې ازمه کینا لاړې خپل کړه راځي اوس پته ولګي چې دا شی د په اختیار کې نو صحیح شو حالانکه مونږه تاسو خپل ځوان کې وکتل څومره خسته جوانانو بوډاګان سوز غریبان داسې ګرځي ګرځي کنه هغه هم ځړنی ولې واستګونه وبر رواني خبرې نشي کولای غاښونه پریوټي یو طرف ته سر ریږي بل خوا درومي خپل بدن تمام پردیشي په پیرای کې بابا ډېر سوي چې خسته مخ یو تور قودیشي په پیرای کې او سم قامت یو کوګ لرګي شي په پیرای کې تاسو یاد دې باری کنه زرمره تاسو کې رحمان بادیوان خواہستہ مخوی طور کودیشی پپی رہے کے سم قامت وی کوگ لرگیشی پپی رہے کے او لک شمد سہارا افتاب د جمی ہم بیتابا ہم زڑیشی پپی رہے کے او کسو خری لکزار نہ ہضمیگی نہ سسکے نہ سخوڑیشی پپی رہے کے صحیح او یو طرف ته سر ریږي بل خوا درومي خپل بدن تمام پردیشی په پیره کې او مړلا خده پس د مرګ بیا ژوند شي خو نشته دا چې څوک ظلمې شي په پیره کې اے رحمان پیریه سے عاجزی دا کرستم وی زړه پسوي شي په پیره کې صحیح عزیر خان بادشاہ اوسه وشپک سلو اخلاله سره موده شپک سلو اخلاله اوس باتون تاسو پرېته اړوګه دې نه چې په ویل شي کړي صحیح شکل هم دغه نه دی صحیح اوس داسه یعنی دا انقلاب الله تعالی را ولی چې دا بقا یوازې د خدای ذات لپاره بل اچاله بقا نشته کسوره کمال هم دې خایس دې قد قامت دې سجدي دا ټول اوس باغم په خبره نه پويږي څه سوا څه پويږي دا څه مسله ده نو حمد دا په هغه صفت او هغه کمال چې دا دغه تعریف شوده د هغه په اختیار کې نو حمد یوازې د الله کېږي د دې نه علاوه د بل چا حمد نه کېږي د بل چا مدح کې دی الحمدللہ ټول تعریفنا ثابت دی الله تعالی د پاره اوس دا یو دعوه ده دا څه ده دا یو کلیم او هر کلیم او دعوه هغه پروف غواړي کنه غواړي ایویډنس غواړي ثبوت غواړي اوس مونږ چې وې یا الله په خپل وې ټول تعریفونه یوازې چا حق دی
دا الله حق دی. اوس دا یو دعوه ده لکه ته ووایه دا ټول ځمکه یوازې چا ده؟ دا زما ده. څه پروف نه سره شته؟ څه فزیکل ایویډنس، څه ټیسټیمونیلز، صحیح شوه، څه شاهدان، څه ګواه، څه دلیل خو له پکار دی که نه چې دا ټول ځمکه ستا راولې ده. نه الله تعالی وایي ټول تعریفونه یوازې زما دپاره دي. نو ولې دي ټول تعریفونه یوازې ما دپاره دي؟ ولې دي؟ بس دې له باراني دلیل ته ضرورت نشته ځکه چې دی الله دی. نو چې الله تعریف نه کوي نو چا وکړي؟ لکه فارسیوان وایي حیات عبدالباری ته ووایي چې عبدالباری نور موجود دی. څه شی؟ نور موجود دی. او عبدالباری ورته ووایي چې د نور د وجود دلیل راته ووایه. نو دی به څه کوي؟ تقریر به کوي ورته که نه بس نیغ به بودي هلته هغه مخامخ ورته ګوره. نور د خارجي دلیل تقاضا نه کوي، دی د خپل ځان دپاره په خپله دلیل دی. نور د خپل ځان دپاره په خپله دلیل. فارسی کې وایي آفتاب آمد دلیل آفتاب. آفتاب آمد دلیل آفتاب. د آفتاب دلیل سره آفتاب په خپله دی. آفتاب دلیل د خو عطرو، د خو عطرو د هغې دلیل سره چې دا ښه عطر دي. دغه عطر په خپله دی. که عطر اوس د عطرو د خوالي چې تعریف کوي نو څه به کوي؟ کتابه پې لیکي. صحیح عطار ته یې سړی لړ شي نو څه کوي؟ هغه نه تقریر وړي که نه بویول کوي؟ بس بویول کوي. یو بوتل راغلی چکر کوي خوش وي دین را شیشه ډک. دا خارجي دلیل نه غواړي. دا خارجي دی وجه فارسیبان وایي چې مشک آن است که خود ببوید نه که عطار بگوید. مشک آن است که خود ببوید نه که عطار بگوید. چې مشک هغه دی چې په خپله تا ته خپل ځان وښیي، نه دا چې وینې عطار یعنې دکاندار به تا ته تعریف کوي دا چې ډېر بهترین پرفیوم دی، دا فرانس کې جوړ دی، د دې دا چې راکړه روکه سړي وغورځه اسې مازغله ستړي کړل 10 منټه یې درې تعریف پاکستان یې ارتو دي. نو ورته چې مشک آن است که خود ببوید نه که عطار بگوید. مشک عطار تعریف ضرورت نشته. مشک د خپل ځان په خپله دلیل دی. عطر د خپل ځان په خپله. اوس ټول تعریفونه الله لپاره دي، دې ته خارجي دلیل ضرورت نشته ځکه دا الله دی. ځکه دا الله. لکه سړی د مور پلار احترام کوي. اوس د مور پلار احترام ولې لازم دی؟ نو سړی به څه وایي چې دی بیا داسې و چې مور به تر شپې ویښه ناسته وه، زه به ناجوړه وم یا ماشوم و پای به یې راله کول د شپې، زما د ګرمۍ سره دی خیال به یې ساته، زما پلار هغه به کار کو، ماله به یې ډوډۍ راوړه، ماله به یې کپړې راړې، ماله فلا. دا سره سړیتوب خبرې سړی کوي. صحیح د هغه ته باندې هېڅ احسان نشته په دې حواله چې هغه مور او پلار دي. دا د هغې ذمهداري وه چې هغه مور او پلار دي، دا د هغې ذمهداري. ته چې اکرام کوې احترام کوې د دې وجې نه چې تا سره دغه احسانات کړي، بس د دې وجې چې ستا مور پلار دي. خبر دین کې